رزلټ راتله نو د هغې نه مخکې د ذهن کې څه و چې یاره زه به پوزیشن اخلم که نه څه خیال خاطر کې دې هم نه ورغلی دا قاري صاحب چې رزلټ رالی او ستا پوزیشن اناونس شو چې یاره تا پېښور بورډ په آرټس کې ټاپ کړی دی نو څه کیفیت دی هغه وخت کې د څه کیفیت و هغه راته بیان کا سترګو کې روح کې راغلی وي بالکل جی ځکه چې د یو غریب سړی زوی صرف اوښ کې وي که نه ښه مضبوط دي جړلي دا قاري صاحب مخکې به ځې کالج ته اف ای به کې نو څه مخکې د څه خوابونه دي بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو سنګرخان ما او د خوشحالو په موقعو باندې راټول شوي یو د کیمرې مخې ته او د غم په موقعو باندې راټول شوي یو نن هم د خوشحالۍ موقع ده خو حیثیت کې څه ډېر زیات یونیک دی د هغې وجه دا ده چې د مدرسې یو طالب علم چې حافظ دی قاري دی هغه بیا د هغه خانداني بیکګراونډ هم څه داسې نه دی چې کوم د منسټرۍ سره یې تعلق دی د کوم بل کوم بیروکراسي د خاندان سره یې تعلق دی د هغه والد صاحب په بازار کې یو عام کاروبار کوي دوکان دی دغه د مدرسې طالب علم د پېښور په بورډ کې په آرټس کې ټول بورډ ټاپ کوي ډېره د خوشحالۍ خبره ده په دغې باندې خبرې کوو ما سره قاري صاحب ولاړ دی د دې نه به تفصیل اورو د دې د والد صاحب نه به تفصیل اورو شاته د دوی تاسو رونه لیدلی شئ په کیمره باندې السلام علیکم وعلیکم السلام قاري صاحب څنګه دی د ټولو نه اول خو راته دا ووایه چې نوم دې څه دی بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې ستاسو ډېره مننه تاسو موږ له وخت راکړو زما نوم جي اعظم جان دی د والد صاحب نوم یې امیرزاده دی او په نږدې ورځو کې په بورډ کې چې کوم دی په آرټس کې یعنې هیومینټیز ګروپ کې په 1101 نمبر باندې ما بورډ ټاپ کړو جي وړومبنی پوزیشن هم حاصل کړو هسې یو کله چې رزلټ راتله نو د هغې نه مخکې د ذهن کې څه و چې یاره زه به پوزیشن اخلم که نه څه خیال خاطر کې دې هم نه ورغلی یاره جي الحمدلله د غریب سړي خوابونه خو ډېر اوچتي اکثر پوره کېږي هم نه خو زموږ په خپل ځان باندې دا یقین و چې انشاءالله تعالی دا بورډ به زه ټاپ کوم او په خپل ځان باندې پوره یقین و ټیک ده ښه لکه نه مخکې نه ډېر لپاره پوره پلانینګ پوره سټریټجي دې کړې وه نو دا راته ووایه چې ته خو د مدرسې سبق هم وې څه حفظ دې کړی دی علم دې کړی دی څه دې کړي د جي الحمدلله حفظ مې کړی دی په حفظ کې په وفاق کې ما په 100 کې 100 نمبرې اخیستې دي د هغې سره سره ما تجوید هم کړی دی لومړني پوزیشن مې په مدرسه کې اخیستی و او دا اوس علم کومه چې لومړنۍ درجه کې یم الحمدلله د هغې سره سره دغې مصروفیاتو سره ما خپله سټډي سټرګل سره کړې ده او دا پوزیشن مې ترلاسه کړی دی نو هغې لپاره څه به دې کولو چې ته مدرسې ته به هم تلې د هغې نه بعد به بیا د سکول سټډي کالج سټډي به دې کوله نو څه ټیوشن دې چېرته کې کو څه به دې کول یاره جي د غریب سړي وس چېرته دومره کېږي چې هغه د ټیوشن فیس ادا کړي بیا داسې نور چې کوم دی اکیډمو ته لاړ شي نو دا ډېره ګرانه ده او بل زموږ دا ورور دی چې حسن جان تاسو شاته لیدی هم شئ دوی الحمدلله موږ سره ټیوشن کړی دی خو دوی خپل مصروفیات ډېر زیات ده نه ډېر سبق ویلی دی او جی د جی بي ایس کړی دی اسلامیات کې خپل ډپارټمنټ یې ټاپ کړی او جی نو دوی موږ سره ډېره منډه تړله والې ده جی او جی صحیح ده نو ده به سره په نورو مضامینو کې هیلپ کړی انګریزي ده پکې انګریزي کې د چا نه هیلپ اخیستی و یاره جی زموږ چې څومره استادان دي نو ماشاءالله هغوی هم ټول قابلان دي په هر یو سبجیکټ کې او بل دوی هم چې کوم دي دوی له ماشاءالله انګریزي والا ښه ورځي او جی ښه ټیک ده قاري صاحب چې رزلټ رالی او ستا پوزیشن اناونس شو چې یاره تا پېښور بورډ په آرټس کې ټاپ کړی دی نو څه کیفیت دی هغه وخت کې د څه کیفیت و هغه راته بیان کا یاره جی چې کله موږ ته د بورډ نه اطلاع وشوه چې ستاسو پوزیشن دی باوجود د دې چې موږ ته پته هم نه وه چې څویم پوزیشن دی خو چې موږ خبر شو چې پوزیشن دی نو هغه موږ پښتو کې وایي د خوشحالو نه په جامو کې نه ځایږم هغه کیفیت و په موږ باندې ځکه سترګو کې روح کې راغلی بالکل جی ځکه چې د یو غریب سړی زوی صرف اوښ کې وي که نه ښه مضبوط دي جړلي بس اوښ کې وي جي او بل د خوشحاله ډېر و جي د خوشحالۍ اوښ کې خوشحالۍ اوښ کې وي جي بل د غریب سړي لکه چې یو خوب وویني او هغه بیا اکثر پوره کېږي هم نه او بیا پوره شي نو غریب سړي لپاره ډېره زیاته خوشحالۍ خبره ده جي او جی ټیک ده قاري صاحب ډېر یو مثال لې قایم کو په دومره کمو وسایلو کې د دومره ډېرو مصروفیاتو سره تا بیا پوزیشن واخیستو
نو او بیا خطر ته وای چې یو بل سوال مې ذهن کې دا دی چې کم سکول کم کالج کې چې سبق وای سرکاري دی پرایویټ دی؟ جی موږ په سرکاري سکول کې ګورنمنت هایر سیکنډري سکول شرپاو کې تعلیم حاصل کړی دی. دغه ځای ماشاءالله او دا زموږ محنت هم کړی و الحمدلله ښه سټرګل سره سټډي هم کړې وه خو یوازې د محنت سیله نه وه. دغه ځای چې څومره استادان دي نور زموږ د مدرسې استادان دي بل موږ سره د قرآن برکات دي نو دا د ټولو استادانو محنت او د هغوی دعاګانو نتیجه وه. جي ټیک دا قاري صاحب مخکې به زه کالج ته اف ای به کې نو څه مخکې دې څه خوابونه دي؟ جی زموږ خو د وړوکوالي دا خواهش دی چې انشاءالله سی اس اس به کوم کمیشنر به جوړېږم او د خپل ملک او قوم خدمت به کوم د خپل کلیوالو خدمت به کوم او د معاشرې نه به دا ګندګي صفا کوم انشاءالله. ټیک دا ډېر ښکلی الله دې وکړي چې ستا دغه خواب همدغه شانته کې پوره شي او بیا چې کوم نیکه جذبه ده نیک خواهش لري د دې دردمنې معاشرې دپاره الله دې وکړي چې ستا دغه خوبونه کمپلیټ شي پوره شي. هغه خلکو ته به څه پیغام ورکوې چې کم مایوسه دي هغوی دا بانې لټوي چې یاره مونږ سبق نشو ویلی مونږ سره وسایل نشته یا مونږ کمزوري یو چې مور پلار له یې م زړه ټوټې ټوټې کو خویندې ورونو له یې م زړه ټوټې ټوټې کو سکول ته نه ځي کالج ته نه ځي هغوی ته دې څه پیغام دی؟ هغه سټوډنټان کم چې وایي چې یاره موږ په سرکاري سکول کې سبق نشو ویلی موږ پرایویټ سکولونو ته بوځئ یا وایي چې د وسایلو کمې دي نو هغوی ته زما دا پیغام دی چې یاره تاسو د ټیک ټاک او موبایل وغیره نه تاسو ځان لږ ډډې تو ساتئ او تاسو لږه شانخواري وکړئ نو انشاءالله چې الله به تاسو دې ثمره درکوي. موږ ته به خپلو استادانو وي الله د چا محنت ضایع کوي نه تاسو خپل محنت کوئ نو زه هغوی ته هم دا وایم که تاسو محنت کوئ نو انشاءالله ستاسو محنت په ځای ځي نه تاسو به کامیابېږئ او زما نه به هم اعلی ځئ تاسو انشاءالله. ډېر ښکلی پیغام دې ورکو. اعظم جان خوشحاله اوسئ والد صاحب سره ډېرې خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه دی څنګه محسوسې څه به راته وې؟ یاره به زه ورته څه ویم بس الله یې تا خوشحاله کړي دلته موږ له راغلي او زمونږ خو نور داسې ډېرې خبرې موږ له نه راځي او په دغه غریبۍ او په دغه غریبۍ کې د ماشومانو دا دواړو کسان چې کوم دي دا ډېره ښه تعلیمونه وکړل د دوو کسانو لکه د یو کشر د یو مشر شاته احسان جان مولوي صاحب هم دی او شپاړسم دی که پاس کړی اوس هم چې کوم دی هغه څه یو دغه ته هغې ته هم داخله ماخله کړې نو زمونږ نور وس کېږي هم نه د مخکې تلو اوس الله نه به غواړو که الله وکړو نو بس کار به ټیک شي او که نه نو بس همدغسې به پاتې د غریب بس بیا بار دی چې کېږي به انشاءالله د خو ښه پوزیشن اخیستی زمونږ نور څه بس کېږي نه ځکه چې بس مونږ غریبانان یو به د وخت مناسب زندګي روانه ده بس هغه کم چې سو هغه مخکې 2 شپږ کاله مخکې ماشاءالله هر څه ډېر وو بس هغه هر څه لاړل او د خدای نه شکر ګزار یو بیا هم پکې شکر ګزار یو بیا هم شکر ګزار یو بیا هم د الله نه غواړو بیا به هم راشي انشاءالله او زندګي ده بس لکه تنګه څنګه ده بس ګورو د الله نه غواړو چې دا کار زموږ زندګي ښایسته کړي او د ټولو خلکو ته زما پیغام دی ټولو سره د خدای پاک ښه وکړي. صحیح ده صحیح ده. داسې ده چې دا کم مایکونو والا ارونه راغلي دي په دې وخت کې د ده لپاره راغلي ښه خبره ده ډېره ښکلې خبره ده دغه شانته کې د حوصله افزایي به ورسره شوي خو چې کله بیا د حق وهلی کېږي ده ته په ښه کالج کې داخله نه میلاویږي د سکالرشپ وهلی کېږي ډېر مایکونو والا ته زما دغه درخواست دی چې ورونو بیا هم راشئ او له ده سره ودرېږئ. زیات ضرورت په ده ته ستاسو په دغه وخت کې وي چې کله د حق وهلی کېږي او تاسو له ده سره ودرېږئ په دې وخت کې زما په خیال چې زیات ضرورت ورته نشته. السلام علیکم. څنګه لی سنجان علم کې حفظ کیسه دی کړي؟ لومبي خو جی ستاسو ډېره مننه الله تاسو ډېر خوشحاله کړه چې ما له وخت راکړو جی ما زه اومه درجه کې یم قاری نظرګل صاحب نه سبق وایم مدرسې امام حنیفه اما بي اس اسلامک سټډي کړی دی باچا خان یونیورسټۍ نه اما خپل ډپارټمنټ ټاپ کړی دی. ټیک 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 زبردست. نظرګل قاري صاحب نوم دې واخیستی زما خپله هم ورسره ډېر ښه تعلق دی او ډېر ښه سړی دی نو دا راته ووایه چې څنګه مخکې ستاسو جاب درته میلاو شوی نه دی میلاو شوی څونه وخت وشو چې بي اس تی کمپلیټ کړی؟ یاره جی ما خو بي اس یو کال شو فرش بي اس ما هغې نه فارغ شوی ما موجوده وخت څه کوې؟ په موجوده وخت خو زه خپل علم کوم او بالکل بل نور څه نه کوم. جاب څه وغیره نه نه کوې؟ جی څه جاب اپلای نه دې کړي؟ نه جی لا څه فلحال نوکرۍ نه دي راغلي. ټیک ده. ستا څه خواهش دی څه به مزید څه کول غواړې په ژوند کې؟ یا جی ما خو بي اډ کړی دی او زه هم چې ښکلې غوندې نوکري انشاءالله چې د خپل قوم او د خپل علاقې خدمت وشي. لکه څه نوکریانې خو ډېرې ښکلې دي. یا جی لکه مطلب داسې سړی ټیچر شي استاد شي وکیل شي وغیره وغیره نور ډېر شعبي دي که نه جي اما خو جي دا ټیچینګ سره چې کوم وابسته او جي دغه ټیک ده. خوشحاله اوسئ الله دې وکړي چې ستاسو د ټولو دغه خوبونه پوره شي او ته خو لکه کیمرې ته مخامخ شې زموږ شاته یې ځان پټ کړی و څه به ویل غواړې د خوشحالۍ په دې موقع باندې؟ بس الله یې ټولو څومره میډیا واجي د هغوی ډېر شکر ګزار یو چې هغوی موږ له ټایم راکړ دوی له خدای طاقت ورکړي چې کله ستاسو حق وهلی کېږي چې بیا دله راشي. بس
راځي به انشاءالله خامخا به راځي. اوس چې په څنګه بغیر د تپوس راځي زمونږ سپورټ کوي، اعظم جان صاحب سپورټ کوي، نو مونږ به انشاءالله آینده به هم دي دغه شان راځي او الله دې تاسو ډېر خوشحاله کړي. بس د خوشحالۍ مقام دی د ټول اشنغر دپاره چې د یو غریبې کورنۍ نه یو بچی راپاسېد او بوټ ټاپ کړه. دا زمونږ دپاره ډېر د اعزاز خبره ده. بل زمونږ د شیرپو څومره غټ خلک دي که نه، واکداران دي، مونږ هغوی ته درخواست کوو، یو ریکویسټ کوو چې انشاءالله اعظم جان دې سپورټ کړي چې دې مزید مخکې نور هم ترقي کړي. ټیک ده، ښکلې خبره دې وکړه. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، اباد هم غواړم.